او زګې مچوین نه جدا کی ګذرنا او بجدای د دې مالیار چارو او والو کوم نسبلتی شوی مونږ ماتي د بار بار غواړو والو کوم نسبلتی شوی مونږ ماتي د بار بار غواړو او د پلار نزیات مینه تاسو راکړه او خپل سینو ته مو نږدې کړو مونږه او دا چې فصل مو نن پټکې ځلیږي او تاسو قابل د دې رتبې کړو مونږه او باندې د باندې مو پوهه کړلو او په نظریه باندې مو پوهه کړلو او دا په مسلک چې د نومان یادېږم مونږ عقیده داسې صفا غواړو او زړګی مو چوبین نه جدا کېږو درنه او په جدایۍ د دې ملیارې چارو وایو که مونږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو څوک به وي ډېرې غربۍ ځپلی او دا مجبوري ده ډېره ځکه ورځو او چا به په نیمرو ته یې وخت تېر کړی دا مجبوري ده ډېره بده ورځو دې لار کې ډېر تکلیفونه راځي او مونږ به صبر د الله غواړو او وایو که مونږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو وایو که مونږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو او د زدکړو د عالمانو یما او د پاک نبي د وارثانو یما او د صادر د پدې فخر کوم بیا پکې خاص د دیوبندیانو یما او دا نوکري به په خانۍ ورنه کړو او دا نوکري مونږ ته په دار غواړو وایو که مونږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو وایو که مونږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو او صابر وستایو همدا ګلونه او د شیخ ادریس په شان ښایسته ګلونه او د شیخ فقیر صاحب په سوا یمه او د ځان بیل ته د ریحان ګلونه او خدایه تل راته ژوندي لري او موږ د دعا ورله بار بار غواړو وایو که موږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو وایو که موږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو او زړګی مو چوبین نه جدا کېږو درنه او په جدایۍ د دې ملیارې چارو وایو که موږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو وایو که موږ نه څه غلطي شوي وي مونږ ماتې درنه بار بار غواړو
محمد امین پنند دین کفن پسر تړلی محمد امین پنند دین کفن پسر تړلی محمد امین پنند دین کفن پسر تړلی ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک کله په مالو سره یریږي چې ایمان لري څوک کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک بسم الله الرحمن الرحیم نو دا وخت هم داسې لنډ تنګ دی نو یو څو خبرې مختصر آغاز کول غواړي هغې نه وروسته به انشاءالله دعا کوو یوه خبره دا ده چې دا کوم ملګري په جوماتونو کې ډېره دي او یو کال یې تېر کړ نو جوماتونو والا بعض خلکو یقینا د طالبانو ډېر خدمت وکړو الله دې هغې ته اجرونه ورکړي نو تاسو چې کله د سربندۍ یو ورځ دوه ورځې مخکې خپل مابین کې یو ملګری وټاکئ هغه دې خلکو ته بیان وکړي په داسې طریقې باندې چې موږ جومات کې وخت تېر کړو اوبه مې استعمال کړې ستاسې بجلۍ مې استعمال کړه خو موږ سبق ویلی आइंदा काल जमातों के तालिबान करीब और ताकि कम कसान जमात उसीगी चाहत ना खपनिशी लेकिन जंगल को जमातों के बाद तालिबान यकीनन ये खिदमत करेंगे तो बड़ी खबर है कोई भी और जो के प्रोग्राम थे कल जुमात नमाज सेवा बरदे के प्रोग्राम में न जो जुमात इमाम या जो जुमात बदरे कसा चकम मशरान दी तालिबान की खिदमत करेंगे نواغی کپکے دعوت عمر کی کہ جماعت کی پروگرام بھی جماعت نہ باہر بھی نواغی بقریبا نے لوگ خوشحالش دوئیما مسئلہ آغا ثبات علی امور شریعت دے تاس فارغان کیے گی اصول طالبان ہوئی وسط دین بعد تاسی نم بدل شو معلمان شوئی اور بدلین خدمت کروئی سڑے مخ کے امور دو شریعت خامخا سړی به هلته پابندي کړي که خامخا څه نقصان راتلله کمی محسوسېدله اوس باید دا دی چې هېڅ کمی محسوس نه شي سړی د مانځه اهتمام وکړي د جمع اهتمام وکړي د نور د شریعت د اوامر چې څومره دي د دو ټولو اهتمام وکړي او دا ضروري خبره ده ځکه چې په خپله اهتمام نه کې خلکو اعتماد په تا باندې نه برابرېږي که بهی دا په خپله ملا دی دا کار کوي دا کار کوي دا کار کوي ذکر منا مسکینه جامه ده د عام مسلمانانو ورونو مثال داسې لکه قصاب چې ټولې جامې په وینو باندې ککړې وي نو هغې ته څوک ګوته نه نیسي خو که د ملا او طالب یو داغ پرې باندې وي نو هغې ته ګوته نیولې کېږي چې ستا جامو کې دا دی نجس دی دې دی کې دا وینه درېیمه مسله دا چې دین خدمت به کوي چې په هر طریقې باندې وي یو سړی د دین خدمت کوي افضل او بهترین شی دا دی چې دا جهاد فی سبیل الله وکړي د کافرانو په خلاف باندې ځکه د کافرانو پسې مسلمان نه دی ورغلی دوی 4,000 مینه نه لرې راغلي دي او دومره زړورتیا کړې ده او مسلمان پسې دلته راغلي دي نو باید دا دی چې هر مسلمان لکه مختلف وختونو کې درسونو کې درته ویلي دي چې هغوی د دې په خلاف باندې راپورته شي که چېرته مسلحانه جهاد وي په لاس باندې وي په دلایلو باندې وي په لسان باندې وي
باید د مجاهدینو ورونو سړی مدد وکړي که عملي جهاد وي که هر قسم وي د دې نه علاوه د دې ډېرې شعبې دي درس و تدریس دی مدرسه جوړول دي مدرسې جوړې کړي سړی درس کوي که ورکوټه درس یو که غټ درس ډېر ملګري ویل شي درس مې نشته خو ماشومانو ته ناظره یم هغې ته حفظ کوم دا خو بنیاد دی دا بهترین درس دی دا ټول کتابونه هم دا د ادب باتانه جوړ شوي دي نو شخصي مدرسې باید سړی جوړې کړي هغې کې د دین خدمت دا کوي څلورمه دا ده چې د خلق به په خپل مرتبو کې تاسو وویل چې نبي علیه السلام فرمایي چې هر چا ته خپل مرتبې دا ورکړي علاقې علما دي علاقې مشران دي هغه علما مشران د علاقې هغې ته به د احترام په نظر باندې ګوري د هغې به ادب کوئ هغه امامان دي که یو مسله کې غلطي راځي قرات کې غلطي وي یا بل څه مشکلات وي په صحیح طریقې باندې هغې ته وایي چې یاره دغه مسله خو ما ته معلومه ده داسې ده قرآن کریم دا لفظ خو ما ته چې معلوم داسې دی کې داسې وي قرآن کریم به راواخلو چې څنګه څه دی په داسې طریقې باندې داسې طریقې باندې نه چې ته قرات غلط وي ستا مونځ نه کېږي دا ټول مونځونه دې خراب کړو ټول عمر مونځونه دې خراب کړو دین اختلاف جوړېږي پنځمه مسله دا ده چې دنیا سوچ او فکر دا به نه کوئ رزق اسماني دی رب العالمین وعده کړې ده ټول مخلوق ته کائناتو ته رب العالمین رزق ورکوي بیا ملا او طالب ته رب العالمین من حیث لا یحتسب بهترین رزق ورکوي او تاسې د نافله دین خدمت کوئ انشاءالله د رزق اسباب به رب العالمین یو طریقې نه یو طریقې باندې تاسو ته برابروي شپږمه مسله دا خبره چې کوئ دا په حکمت باندې کوئ داسې طریقې باندې چې خبره وشي خلک خبره ومني او هغه عملي شي او هغې نه اختلاف فتنه او فساد دا جوړ نه شي اومه خبره دا ده چې کوم ځای کې علما اوسېږي او علما کوم طرف ته روان نو هغې ته خلک هغې ته مشروعیت ورکوي خاص کر د افغانستان چې کوم طالبان دي یا دلته کوم مورونه دي انصار ورونه دي نو تاسو به د حکومت نه اجتناب کوئ چې کوم دا فاسده اداره ده د دې نه به اجتناب کوئ هغې کې ستاسې ملګري وي دوستان وي رشته داران وي خپلوان وي نو هغې ته دعوت ورکوئ هغې هم ترې نه راوباسئ ځکه دا هېڅ چا زړه نه کېږي ستا زړه هم نه کېږي زما هم نه کېږي د بل هم نه کېږي خو چونکې د فاسدې ادارې والا بعضې خلکو د دې امریکنیانو اتحادیانو سره داسې خط شوي دي چې مخکې هم ترې نه دی وي وروسته هم ترې نه دی وي د هغې حمایت هم کوي مسلمانان هغې وچني داسې کارونه کوي نو هغې خپل ځان دې ته وړاندې کړی دی چې د دوی د خپل ژوند مشروعیت یې مجاهدو په لاس کې ورکړی دی نو ځکه هغه مجبوره دي ځکه امریکنیان دوی راوستي دا نظام د افغانستان چې دی د امریکنیانو راتلو نه مخکې دوی ختم کړی دی نو هغې کې کار تاسې مه کوئ سندونه چاته مه وړئ یو فاسد ادارې ته یو خلکو ته دې کې د سند پکاوی راځي نو هغې نه به اجتناب کوئ اتم د اختلافاتو نه به اجتناب کوئ مسایل وي فروعي اختلافات وي بنیادي اختلافات په عقایدو کې اختلافات نشته دی د الله تبارک وتعالی وحدانیت د نبي علیه السلام رسالت نو قرآن کریم حقانیت اصول د دین دا ټول مني فروعو کې اختلاف راځي یو مسله وي دې کې اختلاف نه کوئ کافران کوشش کوي په امت کې تفریقه واقع کړي او حقیقت دا دی چې دې باندې کامیاب شي او تفریقې واقع کړي دي معمولي خبرې یو بل ته کفر نسبت کوه یو بل ته بدعاتو نسبت کوه یو بل ته شرک نسبت کوه ته مشرک شوې ته کافر شوې معمولي خبرو باندې نه داسې کار مه کوئ اختلافات نه بلکې د امت دا د اتفاق او د وحدت یووالي طرف ته دا روان نهمه مسله دا ده چې دا مدرسه ده او دې مدرسې کې تاسې وخت تېر کړو دې سره به تعلق ساتئ د دې مدرسې سره که داسې یو سړی پیدا شي چې هغه لګېږي هغه وایي چې دنه یو مدد کومه د مدرسې سره ما سره پیسې دي یو صحیح دی کې خرچه کومه یو سړی دی نو تاسو دا رهنمایي کوئ ستا مدرسه وي هلته هم ولګوه خو دا مدرسه تاسو باندې هغه لري قدر و قیامت لري ځکه دې کې تاسې وخت تېر کړئ تاسې فارغان شوي دا ستاسو مادر علمي ده نو دې سره به تعلق هم ساتئ او د دې مدرسه کې به هر نیګانه نو تاسو دې کې خدمت هم کوئ او دې مدرسې سره دې سره به تعلق دا ساتئ او لسمه مسله دا ده چې دعاګانې به خامخا کوو یو بل ته به دعاګانې کوو سره خو مسله دا ده چې هغه خپل نیکو دعاګانو کې ځکه تاسې عالمان یې اوس عالمان شوئ طالبان وي د احادیثو مبارکو د نبي علیه السلام نه فارغېږئ نو موږ به په خپل خیر او نیکو دعاګانو کې دا هېر نه کوي موږ به هم دعاګانې کوو
نو موږ خو الله حاضر نحضر دی ټولو مردونو ته چې وس کې مختلف اوقاتو کې دعاګانې کوو نو تاسو دا څنګه کې چې دلته وایي موجود وي او چې دې نه لاړ شي او بیا موږ مهیر کوي نو انشاءالله که د راتلو وس نه وي نو هغه ځای کې دعاګانې موږ ته د ټولو استادانو ته هغې ته به خامخا دعاګانې کوي یولسمه مسله ده چې زموږ طرف نه چې څومره ملګري دي او موږ زړه نه تاسو ته معافي کړې ده او زموږ نه زده شوي کله کله موږ په دې درس دوران کې یو بله خبره کړي بد اخلاقي کړي نو هغې به موږ ته معافي نه ده کولی چې په سبقونو کې کوتاهي شوي او د کتاب په حقوقو کې کوتاهي شوي دا د نبي علیه السلام خبرې دي د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارکه دي موږ خپله ځان د دې اهل نه ګڼو چې د نبي علیه السلام احادیث مبارکه ووایو ولیکن موږ که دا بد اخلاقي کړي څه خبره به کړي دا به د یو ملګري اصلاح دپاره وي الله حاضر و ناظر دی چې موږ د دې ټولو طالبانو سره مینه ده ځکه موږ دا درس کوو زه همیشه دا وایم چې د مدرسې د استادانو همدارنګه دا جومات دا مدرسه دا لنګر تر ټول کسان دا د چا خدمت کوي دا ټول خادمان دي او مخدوم چې دی هغه طالب دی ځکه استاد هم د طالب خدمت کوي محتمیم هم د طالب خدمت کوي ناظمان هم د طالب خدمت کوي مدرسه هم د طالب خدمت کوي د عام مسلمانانو هم د طالب خدمت کوي ځکه چنده راوړي پیسې راوړي او دې لپاره وایي چې د طالبان سبق کوي نو تاسې مخدومین دي او موږ ستاسو خادمان یو نو تاسې به موږ ته د زړه نه معافي کوئ چې الله تبارک وتعالی دا کوم کتابونه ووایي الله په خپل دربار کې قبول منظور کړي او دې کتابونو کې کوتاهي شوي تفسیرات وي چې هغه الله تعالی معاف کړي ځکه موږ په ښه نیت خیر هغه باندې ویلي داسې نه شي بعضې ملګري هغې پوه وي یقینا په سبق باندې پوهېږي هغې راغلي وي الله دې داسې نه کړي چې هغې وایي چې یاره زموږ دلته وخت ضایع شو زموږ دلته ټیم ضایع شو موږ ته ښه سبق ونه ویلی شو حضرت شیخ صاحب الله تبارک وتعالی په هر حیثیت باندې په هر طریقې باندې الله تعالی یو عالم شان علم ورکړی او موږ په خپله کمزوري یو او ډېر کمزوري یو په هر لحاظ باندې کمزوري یو د علم په لحاظ هم کمزوري یو د اعمالو په لحاظ باندې هم کمزوري یو او دې کې چې موږ هر څه تاسو ته ویلي هغه زموږ یقینا د زړه نه تاسو ټولو ته معافي ده تاسو زموږ وروڼه او زموږ کشران او موږ تاسو باندې فخر کوو زموږ افتخار نن چې دا موږ چې څه وایو دا ستاسو باندې موږ فخر کوو زموږ دا ناسته ولاړه زندګي موږ په تاسې باندې فخر کوو نو دې کې چې څه کوتاهي شوي نو هغې معافي به کوئ او موږ تاسې معاف کړي موږ ته به معافي کوئ چې الله پاک دغه درس او تدریس د یو عظیم شان نعمت دی لوی نعمت دی چې رب العالمین دا عظیم نعمت زموږ نه مانه کړي او الله تبارک وتعالی تاسو ټولو ته دا نصیب نو دلته یو ملګري نو هغې قرآن کریم ختم کړی دی او مخکې موږ هم طریقه هم داسې وه چې موږ به د قرآن کریم د هغې ختم کوله بلکې ډېر ختمونه به کېدله نو نن چونکې دا ورځ داسې وه یو هغه امتحان د وجې نه وروسته شوه او کوشش وکړئ هغه امتحان ته هم داسې وختي راځي سبا ته ملګرو ته وایي وختي به راځي او بل دا مېلمنو سره ورځ مصروفه شوه نو هغه ختم ترتیب هغه جوړ نه شو موږ به قرآن کریم ختم پکې خامخا کوله او دومره وکړئ د اخرني سورتونو سورت فاتحه او ورته اخرني سورتونه سورت اخلاص درې درې دي ټول ملګري ووایي نو هغې نه بعد انشاءالله ټیم چونکې ډېر کم دی نو هغې نه وروسته به انشاءالله اجتماعي دعا وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يا الله تبارك وتعالى ستایو عظیم شان فضل و کرم او احسان دې په موږ باندې وکړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه او تدکینو او د طالبانو باندې الله عظیم شان احسان وکړ چې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه د هغې د اورېدو د هغې د زده کولو د هغې د حاصلولو توفیق دې ورته نصیب کړو. یا الله تبارک وتعالی موږ ستا حمد نشو ویلی، ستا شکر نشو ادا کولی د دې عظیم فضل و کرم او د دې عظیم احسان. والله تبارک وتعالی موږ ټول ستا تسبیح وایو، ستا حمدونه وایو، ستا ثناګانې وایو چې الحمدلله و سبحان الله چې موږ باندې د عظیم احسان کو عظیم فضل و کرم احسان دې وکړ. رب العالمین دا احسان دې را باندې دلته هم وکړ. یا الله تبارک وتعالی د مرګ په وخت کې را باندې احسان وکړي، موږ ټولو ته ایمان کامل نصیب کړي. رب العالمین برزخ کې را باندې احسان وکړي، هغه برزخي ژوند د ټولو مسلمانانو سره زموږ هغه ښایسته کړي. رب العالمین په ورځ د قیامت کې را باندې احسان وکړي. یا الله بې حساب او بې کتاب جنت ته داخل کړي. یا الله تعالی د احادیثو مبارکه وکړي چې هر قسم کوتاهي شوي تا ته معلومه ده، الفاظ غلط ویل شوي، معانی غلط ویل شوي، دا د نبي علیه السلام احادیث مبارکه دي، د نبي علیه السلام خبرې دي. یا الله هر قسم کوتاهي چې موږ نه شوي هغه کوتاهي راته ټول معاف کړه. یا الله تعالی د احادیثو مبارکه د دې چې څومره مصنفین دي، شارحین دي او د دې خادمین دي، رب العالمین د قرآن کریم او د دې احادیثو مبارکه د علماو ډېر زیات خدمتونه کړي دي. رب العالمین د دیني خدمات ټول کوي. دا د احادیثو مبارکه او د قرآن پاک خصوصیت دی چې دې کې یو لفظ داسې نشته، یو جمله داسې نشته چې هغې مقصد معلوم نه وي. داسې لفظ نشته چې شارحینو، محاشیینو، مفسرینو، محدثینو د هغې د دې وضاحت نه وي کړی. عظیم شان خدمت یې کړی. الله د دې ټولو علماو، ټولو محدثینو رب العالمین دا ټول خدمتونه دا قبول منظور کړي. یا الله تبارک وتعالی زموږ دا مدرسه الله تعالی کامیابه کړي، دې نه د علم چینې روانې کړي. محتویم صاحب دی، مولانا مفتی حسن جان صاحب، حقیقت دا دی الله تعالی یو لوی حوصله ورکړې ده. الله تبارک وتعالی یو لوی علم ورکړی دی، مفتی دی او دارنګه مدرس عالم دین دی او د طالبانو سره او د دې استادانو سره ډېر زیات اخلاقو نه کار اخلي او ګزاره کوي. د دې والد صاحب دی مولانا روح الله صاحب او هغې نیکه دی مولانا محمد اسرائیل صاحب چې هغه ټول د دې مدرسې بنیاد هغې ایښی دی. د دې والد صاحب ډېر خدمتونه کړي دي. رب العالمین دلته د دې والد صاحب د دې چې څومره مشران دي مې الله هغې ته مغفرت نصیب کړي او مفتي صاحب دا مدرسه چلول ورته آسان دي. رب العالمین د دې مدرسې چې څومره استادان دي هغې د دورې طالبانو ډېر خدمت کوي، په داخلو کې، په میانده کال کې، په جلسې کې موږ ترې نه خبر نه یو، هغې دا ټول انتظامات برابروي. الله ټولو مال حال کې برکت واچوي. رب العالمین د هغې په عزتونو کې برکت واچوي، په عملونو کې برکت واچوي، په علم کې برکت واچوي. یا الله تبارک وتعالی دا څومره طالبان دي رب العالمین د دین د طلب او د دین د حاصلولو د هغې په جذباتو کې راغلي دي او دلته دا وخت تېر کړ او موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړ. رب العالمین دي چې دا کوم کتابونه وویل اختتام ته ورسېدل، کوم کتابونه د وخت د کمي په اساس باندې ونه ویل شو. رب العالمین چونکې دا غریبانان دي، مسکینان دي، فقرا دي او مساکین دي، راغلي دي او ستا دربار کې لاسونه نیولي دي. رب العالمین ستا دربار نه بل دربار نه لرو. د دې ټولو احادیثو مبارکو کې، ټولو فنونو کې، په ټولو علومو کې د ټولو طالبانو ته حاضر دي او که غایب دي رب العالمین بهترین مهارتونه نصیب کړي. یا الله تبارک وتعالی د دې نه محققین علما جوړ کړي، مدققین علما ته جوړ کړي، د دین خدمتګاران ته نه جوړ کړي. رب العالمین د دین خدمت لپاره قبول منظور کړي. یا الله تبارک وتعالی چې کوم مذاکرات خبرې دا د امریکایانو سره کوم صلحنامه شوې ده یا اوس د افغانستان د پولیسونو د کابل ادارې سره کوم خبرې روانې دي، رب العالمین دا د مسلمانانو د اسلام په خیر باندې تمام کړي. یا الله تبارک وتعالی اتحادیان د دې ملګري چې څومره دي الله مرعوبې کړي، د دې زړونو کې رعب واچوي. یا الله تبارک وتعالی دې باندې زلزلې راولي، هیبتونه پې باندې راولي. رب العالمین د
دین مسلمانانو ډېر زیاتې وینې تویې کړې ډېر مسلمانان شهیدان کړل بې رحمه مخلوق دی کافران دي الله تعالی څنګه ذلیل دي نور هم ذلیل یا الله تبارک وتعالی د کافرانو د دې اتحادیانو د دې د شکست ډېر اسباب خو یو سبب د هغه اسبابو نه دا دی چې الله تبارک وتعالی په دین باندې قرباني کوونکي خلک پیدا کړل رب العالمین فدایان پیدا کړل هغه داسې تنکینونه د قرآن کریم حافظان عالمان یا الله تبارک وتعالی ځانونو پورې بمونه وکړل د کافرانو ټانکونو ته د دې بیزونو ته ننوتل او د خپل بهترین ځانونه د علم د حاصلولو نه بعد امتحان نه بعد رب العالمین ځانونه ټوټې ټوټې کړل او کافرانو مشرکان ته الله شکست ورکړ الله دې دا فدایي قبول کړي رب العالمین د دې د نیوینو په برکت باندې په ټول دنیا کې سوچ اسلامي نظام راوړي خاص کر په اسلامي ملکونو کې رب العالمین یو اسلامي نظام راوړي یا الله تبارک وتعالی چې دا فدایانو د خلکو ډېر ملګري دلته پلانې ملګری چاته نوم یادې وي او ملګری راشي موږ ته پوښتنه کوو نور ملګري څنګه دي هغه چې هغه پلانې ملګري هغه پلانې حافظ سے پلانې قاری سے پلانې عالم سے هغه کو فدایي هغه شي بل ته پوښتنه کې هغه باندې چاپا ولا چې کور کې شهید داسې ملګرو داسې شهادتونه چې هغه تصویر هغه تسړې کتلې نشي داسې ځوانان الله تبارک وتعالی ورکړي د اسلام دین لپاره قربان شي او رب العالمین د دې د قرباني قبول د دې په وینو باندې اوس کې اسلامي نظام راوړي یا الله تبارک وتعالی په ټول دنیا کې اسلامي نظام راوړي یا الله تبارک وتعالی دا څومره مجاهدین دي رب العالمین دې کامیاب کړي یا رب العالمین دې مجاهدینو د دې اتفاق او اتحاد نصیب کړي یا رب العالمین د کافرانو چې څومره ظلم کړي څومره ماشومان شهیدان کړي دومره بې رحمه مخلوق د ډېر سپینګري ډېر زنانه داسې کورونه شته دومره بې رحمه مخلوق دی چې کور ته ننوځي یو ماشوم چې چېرته ترې نه زانګو کې پاتې شي یو ماشوم ترې نه ګوټ کې پاتې شي یا یو ماشوم بچی چې تر اشپزخانه کې نه پاتې شي داسې شوي چې په کور کې یو قسم ژوندی نه پرېږدي یو ماشوم بچی ترې نه پاتې هغه دې وجې نه پاتې د ویرې هیبت نه چېرته په یو سور کې ننوتي چېرته په تشناب کې پلش کې ننوتي ترې نه پاتې دا ټول کسان شهیدان یا رب العالمین دومره ظلم زیات دی چې شپې به ودی کور کې به ودی بچي به دې ودی او دا بې رحمه مخلوق په دیوال باندې راوړي اندرپایي به کېږي او زینې به کېږي او دا ټول کور والا دا به تس نس د هیبت ویرې سره به مخکې شهیدان به کېږي یو ملګري قصه کړې و کور ته وې دا اوښتي وو ویل د کټونه قطار ایښي وو چې سهار موږ ورغلو ښځه و خاوند بچي په دې کټونو کې قطار داسې ویشتي وو او ټول پراته وو ویل داسې وو چې دوی دا وینې کته بهېدلې وې ویل داسې ماشومان بچي وو چې دا کلمې بهر راوتې د دې داسې یو ظلم و وحشت کوونکی مخلوق دی یا رب العالمین دی خو مسلمانان دومره شهیدان کړل چې دومره چرګان خلکو وجنې خلک یې باندې اواز کوي خو د مسلمان زیان نشته رب العالمین د طالب زیان نشته رب العالمین د عالم زیان نشته رب العالمین ستا دربار نه ما سوا بل دربار نه لرو طالب ملا ته خو خلک زړیتوب په نظر نه ګوري په معاشره کې رب العالمین خلک ورته ذلیل ګوري خلک ورته سپک ګوري رب العالمین موږ هغه دعا کوو چې پیغمبر علیه السلام بدر کې کړې وه که دغه جماعت دا ضایع شو دغه جماعت ختم شي رب العالمین د دې کې خدمت ورکړي یا الله ته باندې متناسبان ورکړو یا الله دې موږ بابا حفاظت یا الله دې تعالی پاک یا الله دې موږ دې حفاظت یا الله په خپل هند امان یا رب العالمین ذات الله دومره ظلمونه کړي دي د انتقام کې نه ته وایي ډېر عاجز یو موږ فقیران موږ غریبانان رب العالمین د دې انتقام کې نه ته وایي د دې مظلومانو انتقام کې نه ته وایي د دې زنانو انتقام کې رب العالمین نه ته وایي د دې علماء د دې شيوخ د دې ممتاز علماء رب العالمین انتقام کې نه ته وایي یا رب العالمین دا کافرانو ته حاجات په خپل میان کې سره اخته کې ذلیل و رسوایی یا الله د ذلت سره مخاوت یا الله تبارک وتعالی
څومره ملګرو دعاګانې غوښتې دي دا چټونه را لېږلي دي موږ ته ویلي د چا بیماران دي یا الله بیماران ته روغ صحت ورکړي یا رب العالمین دا ټول بیماران یې جوړ کړي والدین مشران ورونه بایګان د چا وفات شوي رب العالمین هغوی ته مغفرت نصیب کړي یا الله تبارک وتعالی د چا بچي نه وي الله بچي ورته نصیب کړي د چا بچي وي رب العالمین ټول صالحان نیکان کړي دې طالبانو رب العالمین ضروریات د غیبونه پوره کړي یا الله د ټولو مشکلات حل کړي چا دې چټونو کې دعاګانې وغوښتې الله تعالی چې هر قسم دعاګانې وغوښتې تا ته معلوم دي ته علیم بذات صدور د دې دا دعاګانې قبولې کړي یا والدین چې چا وفات شوي الله لوی سفرونه اسان کړي د ټول اسلامي ملکونو حفاظت وکړي رب العالمین کافران اتحادیان د هغوی لاسونه د اسلامي ملکونو نه لنډ کړي په خپل قهر و غضب باندې اخته کړي یا رب العالمین اسیران د مسلمانانو را خلاص کړي یا الله ته قادر مطلق لکه څنګه چې د دې مسلمانانو د دې بندیانو د دې قیدیانو د هغوی د خلاصولو اسباب دې برابر کړو رب العالمین د باقي د ټول مسلمانانو اسیران را خلاص که د مسلمان په جیل کې رب العالمین ته قدرت کامله را خلاص کړي که د کافر په جیل کې رب العالمین را خلاص کړي څو قرضداران رب العالمین قرضونه خلاص کړي د چا مشکلات رب العالمین چې ختم کړي یا الله د ټول حاجتونه پوره کړي رب العالمین د علماء حفاظت وکړي د طالبانو حفاظت وکړي د مخلص مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله تبارک وتعالی ډېر دوستان ملګري راغلي دي زموږ ملګري دي او زموږ یو ملګری دی قاری محمد صاحب یقینا بې انتها خادم سړی دی او زموږ ډېر خدمتونه مخکې کړي دي هغې هم راغلي دي نور ډېر ملګري به راغلي یا رب العالمین د دې ټول مشکلات حل کړي دا راتللې د خپل رضا سبب وګرځي الله زموږ د دې نه راضي شي رب العالمین څوک بیماران سره زموږ هغې ته روغ صحتونه ورکړي یا الله بیماري د مسلمان دپاره رحمت دی موږ دپاره رحمت وګرځي یا الله تبارک وتعالی چې څومره زموږ ملګري دوستان دي یا الله تبارک وتعالی د هغې چا بچي دي بچي ورته نصیب کړي بچي وي رب العالمین صالحانې کړي زموږ بچو ته دعا وکړي رب العالمین نیکیو طرف ته مخه کړي رب العالمین صالحان نیکانې کړي عالمان او فاضلانې کړي زموږ د دې مدرسې چې څومره مدرسین دي خاص کر حضرت شیخ صاحب هغې بیمار تکلیف لري رب العالمین دا تکلیف ختم کړي رب العالمین د مدرسې څومره استادان دي مال حال کې برکت واچوي زندگی کې برکت واچوي رب العالمین د دین ما سوا چې څومره علما دي او شيوخ دي یا الله د دین خدمت کې په هر شعبه کې الله ترقي نصیب کړي یا الله تبارک وتعالی موږ ستا دربار کې لاسونه نیولي زموږ دا ټول ګناهونه تا ته منظور راته معاف کړي یا الله تبارک وتعالی د اسیران خاص کر دا ډېره مظلومه طبقه ده رب العالمین د دې ستا د اصلې نه ما سوا بل اثر نه لري دیوال ورپسې اوچت دی دروازه ورپسې بنده ده چوکیدار ولاړ دی هېڅ امید توقع یې نشته دی رب العالمین ستا دربار نه ما سوا د دې هېڅ توقع نوره نشته دی ستا د اسباب برابر نه ما سوا دنیوي زندګي کې رب العالمین د سره اسباب نشته دی یا الله تعالی دا بندیان را خلاص کړي یا رب العالمین د دې د خلاصېدو اسباب چې دا برابر کړي یا الله تبارک وتعالی موږ سره د زموږ څومره رشته داران دي څومره مسلمانان دي رب العالمین هغوی ټولو ته خیرونه برکتونه ورکړي زموږ یو استاد دی زموږ د ورکوټي نه کتابونه مې ویلي دي څلور پنځه کاله بیمار دی او د دې بل ورځ باندې اپریشن دی یو بل موږ ترې د هغه هم بیمار دی دعا یې غوښتې ده یو بل ترې د هغه هم بیمار دی رب العالمین ټول ته صحت کامله جل نصیب کړي زموږ د استاد اپریشن الله کامیاب کړي څومره استادان دي ژوندي دي روغ صحتونه ورکړي څوک وفات دي رب العالمین هغوی دا لوی سفرونه آسان زموږ خاتمه په ایمان کامل کړي یا الله تبارک وتعالی موږ تا نه غواړو رب العالمین ستا نه ما سوا زموږ بل در و دربار نه لرو ای رب العالمین تا نه موږ غواړو زموږ ټول حاجتونه پوره کړي رب العالمین موږ ته دعا چل نه راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دعاګانې رب العالمین نه ځان امت دپاره وغوښتي الله هغه قبولې کړي زموږ ټول امت په حق کې قبولې کړي یا الله تبارک وتعالی دا څومره طالبان ملګري دي او دې دا علم حاصل کړ ټولو ته خیرونه برکتونه نصیب کړي اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا اله الا الله والحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار. ربنا إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.